سلامونه هم پښتون خبرونو سره زم روشنا ضمیر خبرونو کې ټولو ناول وړاندې کوو د نن ورځې مهم خبرونه. حکومت نااهله دی د یو نه پس بل بحران رامنځته کوي. نااهله حکومت د ملک معیشت تباه کړو، په خصوصي توګه د زراعت معیشت ته لوی زیان رسولی. پیپلز پارټي تل د مظلوم په شا ولاړه ده. د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بھٹو زرداری حیدرآباد کې ټریکټر مارچ ته وینا. د بجلی په نرخ کې یو ځل بیا د زیاتوالي امکان. د کورني صارفین لپاره بجلی 15 نوي پیسې نور هم ګرانولو تیاریانې جاری. د وفاقي حکومت په درخواست نن نیپرا کې سماعت کیږي. په بنیادی ټیرف کې زیاتوالي سره به د 60 ارب روپو کلنۍ سبسډي ختمه شي. میرمن عائشہ ملک په رسمي توګه د پاکستان سپریم کورټ د جج په حیث حلف اوچت کړو. دا د پاکستان په تاریخ کې اول ځل دی چې یو ښځه د سپریم کورټ ججه مقرره شوې. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس گلزار احمد د سپریم کورټ په ودانۍ کې په یو دستوره کې عائشہ ملک نه حلف واغستو. په سوشل میډیا د جسټس عائشہ ملک د سپریم کورټ د جج په حیث د حلف اخیستو هرکلی شوی دی. د وزیر اعظم عمران خان د احتساب نستیال شہزاد اکبر د خپل عہدې څخه استعفا ورکړه. شہزاد اکبر په ټویټر خپل یو پیغام کې ویلي دي چې د وزیر اعظم د سلاکار په توګه مې استعفا ورکړې ده. زه هیله لرم چې د عمران خان په مشورې کې بعد د احتساب عمل جاری وي. زه به پارټۍ سره خپل سفر او قانوني مرستې جاری ساتم. نن د ملک وزیر اعظم پارلیمان ته دړکې ورکوي. وزیر اعظم عمران خان دې په ولس رحم وکړي او اقتدار دې پرېږدي. د پاکستان مسلم لیگ نون ویان دے مریم اورنگزیب لاہور کی میڈیا سرا خبری. پاکستان د امن په لور روان دی، خو ولې بھارت لخوا نفرت ورځ تر ورځ زیاتېږي. د پاکستان ولسمشر عارف الوی وینا وای د پاکستان او چین ملګرتیا به همیشه قائم وي. ښاغلی عارف الوی ویل چې په سیمه کې خوشحالي د افغانستان د امن سره تړلې ده. پاکستان د هندوستان شل کپ نیونکي د خوشي کولو وروستو نن د ګول په ورځ د واګا پوپولا هندوستاني چارواکو ته وسپارل. هندوستاني کپ نیونکي د خالي په ورځ د کراچۍ د یو جیل نه رها کړی شوي او په یو ګاډي کې واګا پولې ته منتقل کړی شوي. په ملک کې د نړیوالې وبا کرونا وایرس په کیسونو کې اضافه جاری. د کرونا وایرس 5م لهر شدت موندلې. ملک کې 1,195 نور د کرونا کیسونو مخې ته راغلي. په 13 غنټو کې پاکستان کې کرونا وبا نه 8 کسان په حق رسیدلي. نیشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینټر لخوا تازه شمیرې جاری. مردان ضلع کې د نن نه د پولیو ویکسینیشن مهم شروع. د مهم دوران با 5.5 لکه ماشومانو ته د پولیو ویکسین ورکول شي. د مردان ډپټي کمشنر عارف الله حبیب وايي مهم با تر 23 جنوري پورې جاری وي. د پولیو ټیمونو د امنیت په غرض د مخکې نه دفعه 144 لګول شوي. د خیبر جمرود سیمې میادان غر کې ورک شوي ماشومانو معامله. ماشومان د ریسکیو 1122 عملې د مقامي شپونکي په مرسته موندلي. ټول 11 ماشومان روغ جوړ دي. ډپټي کمشنر خیبر منصور ارشد وینا وایي چې ټول 11 ماشومان روغ جوړ دي او خپلو کورونو ته لیږلي شوي. چارسدې په جوډیشل کمپلیکس کې د ننه تاریخ لراغلي یو تن په ډزو کې مړ شوی. پولیس 2 ملزمان سره د وسلې نیولې دي. پولیس وايي مقتول سیاف خان د یوې مقدمې په سلسله کې عدالت ته راغلی و چې ملزمانو په ډزې وکړې. مردان کې د ډزو یو ناوړه پیښه رامنځته شوې. تھانه جبر علاقې ساولډیر کې رونو په خپلې خور ډزې وکړې. ډزو په نتیجه کې هغې او خاوند په ځای ساه ورکړه. د مړو جسدونه د پیښې نه وروستو ډسټرکټ هیډ کوارټر هسپتال ته منتقل کړي شوي او ملزمان په تېښته کې بریالي شوي. باړه پاک افغان لویه لار 4 ورځې وروستو هم خلاصه نه شوه. د کومې له وجې چې پاک ټرانزیټ ټریډ هم بند شوی.
دا لویه لار ولې بنده ده په دې اړه رپورټ د بولیټن برخه. د نړۍ هیوادونه د افغانستان د انساني همدردۍ په بنیاد سره تسلیم کی. د طالبانو سره دښمنۍ بدل دی د افغانستان متاثره خلکو نه اخلي. د یخنۍ موسم دی او د افغانستان عوام ډیر په مشکل کې دی. د جمعیت علماء اسلام سمیع الحق گروپ صوبائی مشر مولانا سید محمد یوسف وینا وایي چې په افغانستان کې امن ټوله سیمه کې امن دی. که افغانستان کې بدامني وي نو ټوله سیمه کې به بدامني وي. پاکستان اوس په رسمي توګه هندوستان ته خبر ورکړی چې افغانستان لپاره اعلان شوي غنم د واګه سرحد د لارې لیږلی شي. د پاکستان د خارجه وزارت لخوا په دې اړه اسلام آباد کې د هندوستان اعلی کمیشن ته په باضابطه توګه وینا. خارجه وزارت زیاته کړی چې غنمو د لیږلو کار د زر شروع کولو سره په یوه میاشت کې پوره کړي او د میډیا نه دی دا کار لرې وساتلی شي. د افغانستان د اسلامي امارت خارجه وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو وفد به نن د ناروې په مرکز اوسلو کې د امریکې په مشمول د یو څو هیوادونو استازو سره افغانستان په سیاسي، امنیتي او بشري حالاتو خبرې وکړي. متحده عرب اماراتو نن سهار د یمن د حوثي باغیانو لخوا داخل شوي 2 میزایل په هوا کې تباه کړل. د دغه تباه کړی شوي میزایلو ملبه د ابوظبي سره نږدې په مختلفو سیمو کې وغورځېده. د میزایل حملې نه هیڅ قسمه مرګ، ژوبله یا نقصان نه دی پېښ شوی. د اماراتو د دفاع وزارت بیان. د هم پښتون سهارنۍ خپرونه په خیر پښتونخوا د نن سهار نه لایو شوه او کتونکي کولی شي اوس د پروګرام نیغ په نیغه سهار وګوري. د دې پروګرام پروډیوسر واصف علي دی او کوربنه یې مشهوره فنکاره نجیبه فیض ده. د یادونې وړ ده چې هم د نن نه د دې پروګرام سیزن 2 هم شروع کړی. د بابر اعظم په نوم یو بل اعزاز بابر اعظم د ICC د یو ورځنۍ کرکټ غوره لوبغاړی اعلان شوی دی. بابر اعظم په شپږو لوبو کې د 80 په اوسط سره 450 رنز جوړ کړي. د کال غوره لوبغاړی جوړېدو باندې د ICC او د خپلو مینوالو مننه یې کړې. وایي په خپل ټیم فخر کوي. او د ملک نورو سیمو په شان شانګله کې هم سخت بارانونه شوي او واورې ورېدلي. واورې او بارانونو سره یخې هواګانې هم چلیږي چې له امله د سیمې خلک د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. په سیمې کې بجلی نظام هم درهم برهم شوی. PDMA ضلعي انتظامیې څخه د احتیاط کولو غوښتنه کړې. مهم خبرونه تاسو کتل. تفصیلي خبرونه سره راځو د یو وړې شان د مینه پس. هم پښتون خبرونو کې یو ځل بیا هرکلی وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. حکومت نااهله دی د یو نه پس بل بحران رامنځته کوي. نااهله حکومت د ملک معیشت تباه کړو او په خصوصي توګه د زراعت معیشت ته لوی زیان رسولی. پیپلز پارټي تل د مظلوم په شا ولاړه ده. د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بھٹو زرداری حیدرآباد کې ټریکټر مارچ ته وینا. حکومت کا کوئی فکر ہے نہ ماضی کا حکومت کا فکر تھا. اگر کسی کو کسانوں کا خیال آیا ہے، ہمدردی رکھا ہے تو وہ قائد عوام تھا، وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو تھی، وہ صدر زرداری ہے. قائد عوام نے ہاریوں کے لیے پورا ملک کا معاشی نظام کے خلاف بغاوت کر کے لینڈ ریفارمز لے کر آئے. بڑے بڑے زمینداروں سے بڑی زمیندار سے زمین لے کے غریب کسان، غریب ہاری کو زمین کا مالک بنایا تھا. شہید محترمہ
ہمارا ہاری اور کسان کا اتنا خیال رکھتی تھی، اتنا پیار کرتی تھی، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ تو اب ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، بس بہت ہو چکا ہے، اب ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی حل ہے۔ اگر ہم نے کسان کو بچانا ہے، اگر ہم نے زراعت کو بچانا ہے، زرعی معیشت کو بچانا ہے، پاکستان کی معیشت کو بچانا ہے، تو ہم نے عمران کو بھگانا ہے، عمران کو نکالنا ہے۔ د بجلی په نرخ کې یو ځل بیا د زیاتوالي امکان د کورني صارفینو لپاره بجلی 15 نوي پیسې نور هم ګرانولو تیاریانې جاري. په دې اړه به د وفاقي حکومت په درخواست نن په نیپره کې سماعت کیږي. حکومت په بنیادي ټیرف کې د 15 نوي پیسو فی یونټ پورې د زیاتوالي درخواست وړاندې کړی دی. د ټولو سلیبز لپاره بجلی 8 روپۍ او 15 نوي پیسې پورې د ګرانولو تجویز وړاندې کړی شوی دی. یاد دی وی چې په بنیادي ټیرف کې زیاتوالي سره به د 10 ارب روپو کلنې سبسیډي ختم شي. میرمن عائشہ ملک نن د ګل په ورځ په رسمي توګه د پاکستان سپریم کورټ کې د ججې په حیث حلف اوچت کړو. دا د پاکستان په تاریخ کې اول ځل دی چې یوه ښځه د سپریم کورټ ججه مقرر شوې ده. د پاکستان سپریم کورټ مشر قاضي یعنی چیف جسټس ګلزار احمد د سپریم کورټ په ودانۍ کې په یو دستوره کې عائشہ ملک نه حلف واخیستو. دستوره کې د سپریم کورټ قاضیانو او وکیلانو هم ګډون وکړو. په سوشل میډیا د جسټس عائشہ ملک د سپریم کورټ د ججې په حیث د حلف اخیستو هرکلی شوی دی. د دې نه وړاندې د چیف جسټس مشرۍ کې 9 رکني جوډیشل کمیشن په سپریم کورټ کې په اولنې وار ښځینه ججه عائشہ ملک نامزد کړې وه. 55 کلنه عائشہ ملک د لاهور اوسیدونکې ده او په 2012 کال کې د لاهور های کورټ ججه ټاکلې شوې وه. هغې د قانون زده کړه پاکستان کې ترلاسه کړې او بیا د نور اعلی تعلیم لپاره امریکې ته لاړه او هلته د هارورډ قانون سکول څخه اعلی زده کړه ترلاسه کړې ده. د جوډیشل کمیشن د منظورۍ وروستو پارلیماني کمیټې هم د عائشہ ملک د ټاکل کېدو منظوري ورکړې وه. نن د ملک وزیر اعظم پارلیمان ته دړکې ورکوي. وزیر اعظم عمران خان دې په ولس رحم وکړي او اقتدار دې پرېږدي. عمران خان د خپلې ژبې د لاسې د دې کرسۍ تذلیل کړی دی. هغه ته معلومه شوې چې هغه نااهله دی. دا خبرې د پاکستان مسلم لیگ نون بیان دی مریم اورنګزیب لاہور کې میډیا سره د خبر په وخت کړی دی. هغې زیاته کړه پاکستان کی عوام کے لیے خوشخبری ہے کہ عمران صاحب ذہنی طور پر گھر جا چکے ہیں. 3.5 سال کنٹینر پر چڑھ کر کہتا رہا کہ جب میں حکومت میں آؤں گا تو میں چھوڑوں گا نہیں، اور آج 3.5 سال گزر جانے کے بعد بھی موصوف کی تقریر کے جملے ہیں کہ اب میں حکومت سے چلا جاؤں گا تو میں چھوڑوں گا نہیں. آپ خدا کا واسطہ ہے جان چھوڑیں عوام کی اور گھر جائیں، کیونکہ یہ جو دھمکیاں ہیں، یہ جو وزیر اعظم کی کرسی کو استعمال کر کے ریاست کو دھمکی ہے، عدلیہ کو دھمکی ہے، اداروں کو دھمکی ہے، عوام کو دھمکی ہے، پارلیمان کو دھمکی ہے، اس سے صرف آپ کی اپنا خوف جھلکتا ہے، آپ کی اپنی ناکامی، نا امیدی، نالائکی اور نااہلی کا خوف جھلکتا ہے، جو 3.5 سال عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا اور اس کا خوف اور اس کی حقیقت بیان کی آپ نے. عمران صاحب نے کل ایک اور اقبال جرم کیا، اور وہ اقبال جرم جو 3.5 سال سے اپوزیشن اور پاکستان کی عوام جانتی ہے کہ RTS کو بٹھا کر آپ کو لایا گیا تھا، آپ کو بیساکھیاں دے کر ایوان میں لایا گیا تھا اور پہنچایا گیا تھا. آپ نے اس کا اقبال جرم کیا اس بات سے کہ اگر مجھے نکالا یا مجھے مت نکالو کی دھمکی دے کر جو لوگ عوام کی طاقت سے آتے ہیں، جو لوگ عوام کے ووٹ سے آتے ہیں، وہ عوام کے پاس جاتے ہیں. وہ وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھ کر مسلط ہو کر عوام کو دھمکی نہیں دیتے، وہ عوام کے پاس جاتے ہیں. د وزیر اعظم عمران خان د احتساب مرستیال شهزاد اکبر د خپلې عہدې څخه استعفا ورکړه. د تفصیلاتو تر مخه د احتساب لپاره د وزیر اعظم عمران خان خاص مرستیال شهزاد اکبر په خپل ټویټر یو پیغام کې ویلي دي چې د وزیر اعظم د سلاکار په توګه مې استعفا ورکړې ده. زه هیله لرم چې د عمران خان په مشرۍ کې به د احتساب عمل جاری وي. زه به پارټۍ سره خپل سفر او قانوني مرستې جاری ساتم. یاد دی وي چې د نه وړاندې میډیا کې دغه خبرې خپرې شوې چې وزیر اعظم
اعظم عمران خان لخپل مرستیال شہزاد اکبر څخه خفه دی. د پاکستان ولس مشر عارف الوی ویلي دي چې پاکستان د امن په لور روان دی خو له بھارت لخوا نفرت ورځ تر ورځ زیاتېږي. کراچۍ کې یوې غونډې ته د وینا په وخت د پاکستان صدر عارف الوی ویل چې د پاکستان او چین ملګرتیا به همیشه قائم وي. د پاکستان او د چین ملګرتیا د هر مشکل په وخت کې ازموینه کېدای شي. د پاکستان ولس مشر ویل چې موږ غواړو چې امن سره ژوند تیر کړو خو په سیمه کې خوشحالي د افغانستان د امن سره تړلې ده. پاکستان د هندوستان شل کبنیون کې د خوشي کولو وروستو نن د ګل په ورځ د واګه په پوله هندوستاني چارواکو ته وسپارل. هندوستاني کبنیون کې د خالی په ورځ د کراچۍ د یو جیل نه رها کړی شوي او په یو گاډي کې واګه پولې ته منتقل کړی شوي. هندوستاني وګړي پاکستاني سمندري اوبو ته په داخلېدو او د غیر قانوني کبان نیولو په تور کې نیولي شوي. دوی کې ځینې کبنیون کې د 3 تر 5 کلونو پورې قیدیان. پاکستانی چارواکو هندوستانی کبنیونکو ته د پولې بلې غاړې ته د تلو په وخت تحفې هم ورکړي. پاکستان او هندوستان اکثر په غلطۍ د یو بل اوبو ته د داخلېدو وروستو کبنیونکي نیول کیږي. دا وخت د پاکستان او هندوستان ترمنځ د اوبو حدود ټاکلې شوي نه دي. پاکستان د جنوري په ولنې نیټه ویل دا وخت 638 هندوستانی وګړي پاکستان کې قیدیان دي چې دوی کې 570 کبنیونکي دي. ہندوستان کے دا وقت 355 پاکستانیان قیدیان دی چې پکې 3 کبنیون کی شامل دي. هم پښتون نیوز داسې معلومات ترلاسه کړي چې پاکستان اوس په رسمي توګه هندوستان ته خبر ورکړي چې افغانستان لپاره اعلان شوي غنم د واګه سرحد د لارې لیږلی شي. د پاکستان د خارجه وزارت لخوا په دې اړه اسلام آباد کې د هندوستان اعلی کمیشن ته په باضابطه توګه ویلي شوي چې غنمو د لیږلو کار دی د شروع کولو سره په یوه میاشت کې پوره کړي او د میډیا نه دی دا کار لرې وساتلی شي. هندوستان په اکتوبر میاشت کې افغانستان سره مرستو پترس کې د 50,000 میټریک ټنه غنمو او د دوایانو ورکولو اعلان کړی. دا وخت د پاکستان او هندوستان ترمنځ د کشمیر په لانجه تعلقات خراب دي او تجارت هم بند دي. خو وزیر اعظم عمران خان ویلي و چې د انساني همدردۍ په بنیاد افغانستان سره مرستو په خاطر هندوستان ته د غنمو وړلو لپاره پاکستان لاره ورکړې ده. هم پښتون نیوز د پاکستان د خارجه وزارت یو خط لیدلی چې پکې هندوستان ته ویلي شوي چې د غنمو د لیږلو کار شروع کولی شي او په دې اړه د ضروري معلومات پاکستان سره شریک کړي. په دې معلوماتو کې د غنمو د لیږلو عمل شروع کولو تاریخ او د ډرایورانو په اړه معلومات هم شامل دي. پاکستان غواړي چې هندوستان د ورته داغه هندي افسرانو نمونه هم ورکړي چې افغانستان غاړې سره د غنمو د منتقل کولو لپاره ورسره رابطه کې دي. په ملک کې د نړیوالې وبا کرونا وایرس په کیسونو کې اضافه روانه ده او د کرونا وایرس 5م لهر شدت موندلی دی. نیشنل کمانډ اینڈ اپریشن سینټر لخوا جاری کړی شوي تازه شمیر تر مخه په 43 غنټو کې پاکستان کې کرونا وبا نه 8 کسان په حق رسیدلي. ملک کې 1,195 نور د کرونا کیسونه مخې ته راغلي دي. بلخوا د مړو شمیر 9,115 رسیدلي. په 43 غنټو کې په ملک کې د کرونا مثبت پیښو شرح 12.5% ریکارډ کړی شوې ده. د خیبر جمرود د سیمې میدان غرب کې رک شوي ماشومان ریسکیو کړی شوي دي. ماشومان د ریسکیو 1122 عملې د مقامي شپونکي په مرسته موندلي دي. ډیپټي کمشنر خیبر منصور ارشد وایي چې ټول 11 ماشومان روغ جوړ دي او خپلو کورونو ته لیږلي شوي. هغه زیاته کړه چې ما په خپله امدادي عملیات څارنه کړې ده او د ریسکیو عملې ډیر په حفاظت سره خپل عملیات ترسره کړي. یاد دې وي چې ماشومان پرون ماښام بېدرکه شوي او بیا د موبایل فون په ذریعه خپلو کورونو ته بېدرکه کېدو اطلاعات یې ورکړي. مردان ضلع کې د نن نه د پولیو ویکسینیشن مهم شروع شو. د مهم دوران دا 15 لکه ماشومانو ته د پولیو ویکسین ورکولی شي. د مردان ډیپټي کمشنر عارف الله حبیب هم پښتون ته ویل چې دا مهم به تر 28 جنوري پورې جاری وي. هغه ویل چې د پولیو ټیمونو د امنیت لپاره د مخکې نه دفعه 144 لګولې شوې ده او د هغه چا خلاف به سخت اقدامات کولی شي څوک چې د پولیو خلاف مهم کې رکاوټونه جوړوي. هغه زیاته کړه چې په ضلع کې 1408 موبایل ټیمونه 93 فکسډ پوینټونه 50 ټرانزیټ او 8 ګرځېدونکي ټیمونه د پولیو ویکسین ورکول لپاره لګولې شوي دي.
ډیپټي کمشنر د ولس ټولو طبقو نه وغوښتل چې د دې مهم په کامیابولو کې د خپل کردار ادا کړي. بلدیاتی انتخاباتو شیڈول اعلان کے دو نپس د وفاقی اور صوبائی وزیرانو د لوئر دیر دورے د انتخابی قائدو پر ڈاگا خلاف ورزی کړې ده. دا خبرې د جماعت اسلامی سینیټر مشتاق احمد خان تیمرګره کې میډیا سره د خبرو په وخت کړې دي. د جماعت اسلامی سینیټر زیاته کړه چې الیکشن کمیشن او اعلی عدلیه د وزیرانو د حالیه دورو نوټس واخلي. حکومت امن و امان ساتلو کې په مکمله توګه ناکامه شوې دي. د فیول ایڈجسټمنټ په نوم اقتصادي ترهګري پکار ده چې ودرولي شي. مشتاق احمد خان دړکه ورکړه که وفاقي او صوبایي وزیران د دورو نه منع نه کړی شول نو جماعت اسلامی به مستقیم اقدامات کولو ته مجبور شي. ساتھ دشمنی کی ہے، دیر کے مٹی کے ساتھ دشمنی کی ہے، دیر کے عوام کے ساتھ دشمنی کی ہے. اور اب یہ جو آ رہے ہیں وفاقی وزراء، صوبائی وزراء، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، یہ دیر کے عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش ہے. تو ایک تو میں الیکشن کمیشن سے کہتا ہوں، دوسری بات یہ ہے کہ میں عدالتوں سے بھی کہتا ہوں کہ فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کا تقاضا ہے کہ عدالتیں اس حکومتی دھاندلی کے اوپر ایکشن لیں اور روکیں. اور میں وزیر اعظم کو، وزیر اعلیٰ کو، صوبائی اور وفاقی وزراء کو خبردار کرتا ہوں کہ جماعت اسلامی ریزسٹ کرے گی. میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے کہتا ہوں کہ اس سے لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا ہوگا، امن و امان کی صورتحال خراب ہوگی. یہ لوگ غیر قانونی کام کرنے آ رہے ہیں، بیلٹ پیپر، بیلٹ باکس کا تقدس پامال کرنے آ رہے ہیں، پری پول ریگنگ کرنا چاہتے ہیں، ایمان اور ضمیر کے سودے کرنا چاہتے ہیں، اور الیکشن کے اندر حکومتی وسائل اور اختیارات سے دھاندلی کرنا چاہتے ہیں. اس غیر قانونی کام کو روکنے کے لیے ہم قوت کا استعمال کریں گے اور اس کی بھرپور مزاحمت. نن د چارسدې په جوډیشل کمپلیکس کې د ننه تاریخ لراغلي یو تن باندې ډزې وشوې او مړ کړی شو. د چارسدې نه زموږ د نمایندې خبر دی پولیس 2 ملزمان سره د وسلې نیولې دي. د پولیسو وینا ده چې مقتول سیاف خان د یوې مقدمې په سلسله کې عدالت ته راغلی و چې ملزمانو پې ډزې وکړې. د ډزو له امله جوډیشل کمپلیکس کې خوف او هراس خپور شوی دی. بلخوا مردان کې د ډزو یو ناوړه پیښه رامنځته شوې. تھانه جبر علاقې ساولډیر کې رونو په خپلې خور ډزې وکړې چې په نتیجه کې هغې او خاوند په ځای سا ورکړه. پولیسو نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه پیښه هغه وخت رامنځته شوې کله چې 4 رونه د خور په کور ورننوتل او هلته یې ناتاره ډزې شروع کړې. د مړو جسدونه د پیښې نه وروستو ډسټرکټ هیډ کوارټر هسپتال ته منتقل کړي شوي او ملزمان په تېښته کې بریالي شوي. بلخوا د مقتولې لور الینا په مدیت د جابر پولیس سټیشن د 4 ملزمانو رونو خلاف رپورټ درج کړي او تحقیقات یې شروع کړي دي. باړه پاک افغان لویه لار 4 ورځې وروستو هم خلاصه نه شوه د کومې له وجې چې پاک ټرانزیټ ټریډ هم بند شوي. دا لویه لار ولې بنده ده؟ تفصیل ګورو د خیبر نه خپل همکار جانزیب افریدي په دې رپورټ کې. زه موجود یم په پاک افغان لویه لار باندې چېرته چې د کوم شلوبر د طرف نه تېره شو 4 ورځو نه پرلط وهلی شوی دی. د دې پرلط مقصد هغه د کرش پلانټونه کوم چې په 2009 کې کله دلته کې د بدامنۍ خلاف اپریشن شروع کېدو نو سکیورټي ادارو دا پلانټونه بند کړي وو او د امن کامیدو نه پس هم د دې وینا ده چې دوی له دې پلانټونو د کلاولو اجازت نه ورکوي د کوم په وجه چې د 12,000 نه زیات مزدوران په خپلو کورونو باندې ناست دي او بېروزګاره دي. دې وخت د کوم شلوبر سره تعلق لرونکي او سابقه د قومي اسمبلی ممبر موږ سره موجود دی. د هغه نه به تپوس کوو چې د دې پلانټونو اجازت ولې نه ورکوي دا چا بند کړي دي. ډېره مننه. نو نادلر دا خبره روانه ده چې کله به دا دلته کوم حالات خراب شول او د لوکې نه زموږ حال متاثر ووتل ای ډي پي شول. زموږ دلته کورونه هم پاتې شول، مدرسې جوماتونه هم پاتې شول. زموږ دلته کوم د کرش ماشینونه چې کوم دي د روزګار چې کوم ټول پاتې شول. نو یو طرف لا د مونږ خلک چې کوم دي په کیمپونو کې پروته وو ډېر په خورو تکلیفونو باندې وخت تېر کړی. بیا چې راغلل نو موږ دا توقع چې حکومت به موږ مراعات وکړي. موږ د خلک چې کوم دي د کوم ډي پیز راغلي دغله به یوه خوشحالي وکړي، یو کور روزګار به وکړي چې د خلک خوشحال وي. خو د بر مرغه یا دوی د طرفه غوسه خود ونه شول چې دلته موږ کوم د مخکې نه د قوم د بچي پکې مشغول وو کوم چې نن مو هم شروع کېږي او ورسره په دې په پرلط په وجه تېره شو 4 ورځو نه د پاک افغان ټرانزټ چې کوم تجارت دی هغه هم معطل دی چې د هغې په وجه باندې چې کوم ګاډو والا دي یا نور خلک دي نو هغه هم د ډېر نقصان سره مخ دي.
د جمعیت علماء اسلام سمیع الحق گروپ صوبائی مشر مولانا سید محمد یوسف ویلی چې د نړۍ هیوادونه د افغانستان د انساني همدردۍ په بنیاد سره تسلیم کی د طالبانو سره دښمنۍ بدل دی د افغانستان متاثره خلکونه نه اخلي. دوی ویل چې د یخنۍ موسم دی او د افغانستان عوام ډیر په مشکل کې دي. سوات پریس کلب کې د خبريالانو سره خبرو کې د جمعیت علماء اسلام سمیع الحق گروپ صوبائی امیر مولانا سید محمد یوسف ویلی چې په افغانستان کې امن ټوله سیمه کې امن دی. که افغانستان کې بدامني وي نو ټوله نړۍ کې به بدامني راځي. د افغانستان حالاتونه نیغ په نیغه پاکستان، انډیا، چین او ایران متاثره کېدای شي. دوی ویل چې افغانستان ولس دا وخت په مشکل کې دی او دوی بعد د افغانستان ولس مرستو لپاره اسلام آباد کې د اقوام متحده دفتر، مسلمان او یورپی ملکونو سفارتخانو ته ورځي او د افغانستان تسلیمولو غوښتنې به کوي. د افغانستان د اسلامي امارت د خارجه وزیر امیر خان متقی په مشرۍ کې یو وفد به نن د ګل په ورځ د ناروې په مرکز اوسلو کې د امریکې په مشمول یو څو هیوادونو استازو سره افغانستان په سیاسي، امنیتي او بشري حالاتو خبرې کوي. د افغانستان لپاره د امریکې خصوصي استازی ټامس ویسټ هم په دې خبرو کې د ګډون لپاره اوسلو ښار ته رسیدلی دی. امریکایي استازی په خپل ټویټر پاڼه لیکلي له خپلو اتحادیانو، شریکانو او امدادي ادارو سره په ګډه افغانستان کې انساني بحران ختمولو کوشش کوي. په دې خبرو کې د طالبانو د وفد مشري د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی کوي او یو شمیر نور طالب چارواکي هم پکې شامل دي. بلخوا د اتوار په ورځ د طالبانو وفد ناروې ته د دې سفر په اولنۍ ورځ یورپ کې ژوند کوونکي افغان شخصیتونو او د ښځو استازو سره وکتل. د طالبانو استازو او یو شمیر افغان سیول سوسایټي کارکونانو د لیدنې وروسته مشترک بیان کې راغلي د ناستې ګډونوالو د یو بل نظریات اوریدلي. دواړو غاړو اتفاق وکړو چې د هیواد د سیاسي، اقتصادي او امنیتي حالات ښه کولو لپاره به ټول افغانان په ګډه کار کوي. د بیان له مخې د ټولو مشکلاتو حل تفاهم او مشترک همکاري بلل شوې ده. متحده عرب اماراتو نن سهار د یمن د حوثي باغیانو لخوا داخل شوي 2 میزایل په هوا کې تباه کړل. د اماراتو د دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي شوي چې دغه تباه کړي شوي میزایلو ملبه د ابوظبي سره نږدې په مختلفو سیمو کې وغورځېده. د میزایل حملې نه هیڅ قسمه مرګ ژوبله یا نقصان نه دی پیښ شوي. 13 هفته هم د یمن د باغیانو لخوا په متحده عرب اماراتو کې د میزایل یو حمله شوې وه چې له امله یې په ابوظبي کې د یو پاکستاني بشمول 3 کسان وژلي شوي او د تیلو په یو سټیشن کې اور لګېدلی. د سعودي عرب سرکاري میډیا هم اعلان وکړو چې د سعودي عرب په مشرۍ کې قایم کړی شوي ګډو ځواکونو نن سهار د حوثي باغیانو لخوا داخل شوي یو میزایل په هوا کې تباه کړو چې ملبه یې د ملک په جنوب کې په یو ورشاپ او گاډو پریوتې. په دغه حمله کې 2 غیر ملکي وګړي زخمیان شوي دي. د یادونې وړ ده چې د یمن حوثي باغیان د 13 کالو راهیسې د سعودي عرب په مشرۍ کې قایم کړي شوي ګډو ځواکونو خلاف جنګیږي او وخت په وخت په سعودي عرب د میزایلو حملې هم کوي. دا هم پښتون سهارنۍ خپرونه په خیر پښتونخوا د نن سهار نه لایو شوه او کتونکي کولی شي اوس دا پروګرام سهار نیغ په نیغه وګوري. د دې پروګرام پروډیوسر واصف علي دی او کوربنه مشهوره فنکاره نجیبه فیض ده. د یادونې وړ ده چې هم د نن نه د دې پروګرام سیزن 2 هم شروع شوی دی. دا پروګرام په هم پښتون د 1300 میاشتو راهیسې جاري و. کتونکي دا پروګرام روزانه 10 بجې سحر کتلی شي. کتونکي کولی شي چې د ټلیفون د لارې د پروګرام کې خپلو خیالاتو اظهار هم وکړي. هم پښتون خبرونو کې وس اخلو یو وړه شان دمه. د مینه پس هم پښتون خبرونو کې یو ځل بیا هرکلی وړاندې کوو د لوبو خبرونه. بابر اعظم یو بل اعزاز په خپل نوم کړی دی. د ICC لخوا بابر اعظم د یو ورځنی کرکټ غوره لوبغاړی اعلان شوی دی.
د پاکستان د قومي کرکټ لوبډلې کپتان بابر اعظم په شپږ لوبو کې د 80 په اوسط سره 450 رنز جوړ کړي دي. بابر اعظم د دې نه وړاندې د ICC ون ډے او T20 ټیمز آف دی ایئر کپتان هم ټاکلی شوی. بابر اعظم د کال غوره لوبغاړي جوړېدو باندې د ICC او د خپلو مینوالو مننه کړې. هغه ویل چې خپل ټیم فخر کوم. وړاندې کوو د موسم حال. د ملک د نورو قطبي سیمو په شان شانګلا کې هم سخت بارانونه شوي او واورې ورېدلې دي. د شانګلې نه زموږ د نمایندې رپورټ ورکوي چې واوره او بارانونو سره یخې هواګانې هم چلیږي چې له امله د سیمې خلک د سختو ستونزو سره مخامخ دي. خلک په کورونو کې بند پاتې دي او بهر نه راغلي سیلانیان هم په واورو کې گیر پاتې دي. ډیر گاڑی په واورو کې نښتې دي او د روډونه هم بلاک شوي دي. PDMA ضلع انتظامیې ته یو مراسله لیږلې ده او ترې غوښتي دي چې د هر قسمه صورتحال لپاره دې تیار اوسي. په سیمه کې د بجلی نظام هم درهم برهم شوی دی. د موسم حال سره هم پښتون خبرونه پای ته رسي. د نورو تازه خبرونو لپاره تاسو زموږ هم پښتون سوشل میډیا پاڼې کتئ شئ. د لوی الله پامان.